محترم مسلمانان، نن یو بهترینه وظیفه در کومه ژوند به مو سره الله جل شانه بدلوي ان شاء الله. او داسې مو سره ژوند بدلوي ان شاء الله چې کم یو څیز تاسو غواړئ هغه به درته الله جل شانه درکوي. او داسې د بزرګان دین وظیفه د محترم مسلمانانو د عبدالحق رحمت الله علیه وظیفه ده، او هغه به دا وظیفه په خپله هم کوله او نور علماو ته هم درخواست کړی چې دا وظیفه په خپل زندګۍ کې تاسو راولئ. د سورت قریش وظیفه د محترم مسلمانانو، سورت قریش ډیر اسان ترین سورت دی د الله جل شانه په کلام کې. نو کم انسان چې دا وظیفه شروع کی په دې طریقې د تخیمه ان شاء الله، او صرف 11 کارته ویل دي، 11 پیره 11 مرتبه دا وظیفه کول دي د زندګۍ تمام حاجاتو لپاره، د زندګۍ تمام برکاتو لپاره، د زندګۍ تمام مشکلاتو ختمېدو لپاره. عبدالحق رحمت الله علیه، عبدالحق رحمت الله علیه هغه شخصیت ته محترم مسلمانانو چې مولانا سمیع الحق رحمت الله علیه والد محترم دی. او حقانیه مدرسه به تاسو پیژنئ، اکوړه خټک چې هغې ته دیوبند ثاني ویلی کیږي. په کال کې ته په زرګونو علما فارغیږي، مفتیان، حافظان، عالمان محترم. او د هغې داسې بهترین شخصیت دا وظیفه فرمایلی ده چې د هغه په خولې باندې زمونږ اعتماد دی، ځکه چې یو بهترین عالم یو په زرګونو په لکونو د هغه شاګردان وي، په زرګونو په لکونو باندې د هغه محترمو شاګردانو مدرسې چلی. نو د هغه شخصیت وظیفه راته ښیم، او زه هم الحمدلله دا وظیفه کومه، صرف 11 کارته ده. نو که تاسو غواړئ خو نو دا اسانه وظیفه خپله کوئ، په خپل زندګۍ کې شامله کوئ ان شاء الله. الله جل شانه به ته ډېر خیرونه او ډېر برکتونه درکړي، او ټول مسایل هم الله جل شانه ختم کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ډېر معزز محترم او قابل قدر مسلمانان ورونو، خویندو، مسافر ورونو، هغه نوجوانانو کم نوجوانان چې بغیر روزګاره ګرځي، د چا د ویزو مسلې دي، د چا د نکاحګانو مسلې دي، د چا د روزګارونو مسلې دي، الله جل شانه دې تمام مسایل ستاسو ختم کړي. الله جل شانه دې په ټولو نوجوانانو باندې خصوصي رحم فرمایي. ټول نوجوانان دې الله جل شانه په خپل دین باندې منور کړي، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو دې الله تعالی منګه ښکلي کړي. محترمو، نن زمونږ وظیفه ډیره زیاته اسانه وظیفه ده د سورت قریش. سورت قریش په اخري 10 سورتونو کې یو سورت دی، زیره ته لږ شان دوهراوم. بسم الله الرحمن الرحیم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. محترم، دا آسان صورت دی، دا په تاسو 11 کارته وایي، خو په کم ساعت کې به وایي، په کم وخت کې به وایي محترم هغه راته وایم. خو دا ډېر د برکتونو صورت دی. ګورئ ښه، دې ته دومره په حقارت په نظر نه دی کتل، دا د الله جل شانه کلام دی، او الله جل شانه ته په ټولو کلامونو کې داسې فضیلت حاصل دی که نه، څنګه چې محترم مسلمانانو په ټولو ستورو کې سپوږمۍ ته فضیلت حاصل دی، یا په اسمان کې په ټولو مخلوقاتو کې یعنی په سپوږمۍ او په ستورو نور ته فضیلت حاصل دی، یا داسې فضیلت حاصل دی چې موږ ټول امتیانو ته په رسول الله مبارک فضیلت حاصل دی. نو دا د الله جل شانه کلام دی، دې ته کلام الله ویلی کېږي، دا د الله تعالی خبرې دي. نو کوم چې دا وظیفه شروع کی او په دې طریقه باندې وکړي ان شاء الله خود به خود به د حاجتونه پوره کېږي. د اکوړه خټک مولانا عبدالحق رحمهم الله تعالی واسعه، د هغه په قبر دی الله تعالی په کروړه او په اربهو رحمتونه نازل کړي. محترم مسلمانانو، دا د هغه د خولې مبارکې وظیفه ده، نو تاسو ان شاء الله واورئ. او دومره خیرخوا و که نه، د امت دومره خیرخوا عالم دا تیر شوی دی محترمو، چې یو پیره اکوړه خټک مدرسه کې یعنی حقانیه کې تعمیر کار کېدل، نو یو طالب العلم د افغانستان هغه کټ غوړولی و د هغې چاندې دپاره. محترمو، یو کس به راته چا چې به څه چانده وس کېدله 10 روپۍ 15 روپۍ هغه وخت کې ډېرې وي، هغه به هغې کټ ته غورځولې، په هغې باندې به
د مدرسې هغه اخراجات پوره کېده یو خان رالی یو ملک هغه خپله سپلی راواغستله او سپلی یعنی په قصد او د ضد او د عناد د وجې نه هغه کټ ته ورواړتوله د سپکاوي او د تکبر او د غرور د وجې نه محترم مسلمانانو نو عبدالحق رحمت الله علیه چې کله دا خبره هغه ته ورسېده طالب العلم ته وفرمیل چې لاړ شه دا سفلی چمیار له یوسه او چمیار ته ووایي چې د دې قیمت ولګوه کله چې سفلی قیمت کړه محترم مسلمانانو نو څه پیسې وله ورکړې عبدالحق رحمت الله علیه په هغې پیسو باندې یو ګیلاس واغسته د مټکي ګیلاسونه په پخوا زمانه کې دا اوس چې کوم د خاورو نه سازیږي او دا د دې منګي سره خواته کېده چې خلک پې اوبه څکي او د مشر ته د خان ته د مغروره خان ته او دته سرمایهدار ته په الله تعالی ثواب ورکړي دومره خیر خوا انسانو نو ما تعالی دا وظیفه انشاءالله د هغوی د خولې مبارکې ده سحر مونږ نفس او د ماښام مونږ نفس په دا وظیفه تاسو محترم مسلمانانو صرف 11 کرته کوئ سحر مونږ نفس ماښام مونږ نفس سورة قریش 11 کرته سحر مونږ نفس 11 کرته د ماښام مونږ نفس دا تاسو پابندۍ سره کوئ انشاءالله او الله تعالی ته خپل حاجتونه حواله کوي الله ته زما دپاره ډېر خیر خوای ته زما دپاره د یو میانو زیات محبت ما سره کې ته شفیق الله ته رحیم الله ته محبت کوونکې الله محترم خپل حاجتونه الله تعالی ته حواله کوي د خیر معامله یعنی خیر د الله تعالی نه غواړي الله دې کار کې مې خیري د حاجت کې مې خیري ته راکړي او خیر پکې نه الله زما بل څه هغه حاجت پوره کړي زما بله مخه روانه کړي کار مې روان کړي انشاءالله دغه طریقې سره به الله تعالی ستاسو حاجتونه پوره کړي موږ ته هم دعاګانې کوئ موږ تاسو ته ډېرې دعاګانې کوو الله مو خوشحاله لره آباد لره الله تعالی مو کامیاب که کامیاب کامران که د دواړو جانو خوشحالۍ په